بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقه الغلام وثبت نسبه منه وإن كان مريضا. خجدا مستقل فصل کی غسل مخی د مال د اقرار بیان وسط نسب د اقرار بیان کی د مال اقرار زید وینو د غي بیان مخ کی ذکر کړل د نسب اقرار د غي په مقابله کې کم وی نور بسې فصل کی مستقل ذکر کړي. اول مسله بیانې ومن اقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه منه وإن كان مريضا. لکبر وګورئ یو سړی د یو ماشوم په باره کې ویل دا زما زوی دی. دوه قاعده ذکر کړي. دا ماشوم دومره ماشوم و چې دغه سړی زوی جوړې دی شو. او دویم قید دا چې دا ماشوم معروف النسب نو بل چانه د نسب نو معروف نو بد دریم قدم ولګوي او ماشوم د ځان نه تعبیر کول شو ویل چې او بالکل د زوی ما نو دا درې قیدونه چې موجود شو نو بس ماشوم بر دغه مقر زوی شي نسب به او مغه ته منسوب شي. پوه شو مسلمانې. ومن اقر بغلام څوک چې اقرار وکړي د یو ماشوم داسې ماشوم یولد مثله چې پیدا کیږي په مثل د ماشوم لمثله په مثل د مثل سړي د پاره. اوس دوه هم عمره کسان هدایت یو بل ته وای د ازمازي د دازي جوړې دي شي نزوی جوړیږي. مثلا ماشوم د 2 کالو د سړي شلو کالو د 15 کالو د بس جوړیږي به. دویم قید وليس له نسب معروف لدی ماشوم د پر معروف نسب نه ځکه چې بلاري معلومي چې پلان کې بلار دی نه دا خو په خپل اقرار دغه نه نشي راکټ کوله او اقرار ته کی انه ابن داز ما زوی دی وصدقه الغلام. دریم قید غلام هم د ځان نه تعبیر کوله شي تصدیق وکي چې او زوی ما نو حکم ثبت نسب او ثابتي کی بنسب د ماشوم منه د دې سرینا دی مقرنا وإن كان مريضا اگر چې په حالت مرض کې دا اقرار کړي ځکه موږ ویلو په حالت مرض کې د وارث اقرار کول صحیح دي برونم ویلو لا ضروريات نه دي حاجت اصليه نه دي لأن النسب مما يلزمه. اوس دا زوی ولې جوړیږي نسب ولې ثابتيږي ځکه چې وې ازما زوی دی نو نسب ځان له ثابتي الزام بزان راولي بغیر نه بس ټیک ده. لأن النسب چې مما داغه چې يلزمه چې بسړي باندې لازميږي خاصتا هم بدی مقر باندې خاص طور لازميږي چاته به ضرر نشته. فيصح اقراره نو سید اقرار د مقر به په نسب باندې وشرط قدر ولا شرط ولا قولو ايولد مثله لمثله ولي همزول دی و ازمازوی دی نو به خو ظاهر تکذیب کوي چې ورک شماله د استازي جوړې دي شي دو همزولی دی یا عمر امتزید دی او ایداز مازوی دی. امون ویلی کنا چې بینا اقرار د دې په مقابله کې چې ظاهر راشي کنا ظاهری قوي د موږ په دې مادو کې دی ظاهری قوي چې راشي کنا نو به با دغه بینا او اقرار هم باطلیږي د ظاهر په وجه لګا ده کنا ظاهری تکذیب کوي چې به استازوی جوړیږي نه دا څنګه اقرار کوي کای لا یکون مکذبا دیر بار چې نشي دغه مکذب نشي بظاهر کې وشرط قدر مولاد ویم شرط لګول او الله یکون له چې د ماشوم د بار بنوي نسب معروف نسب ځکه چې داغه پلار معلوم وي نو هغه مانع د دې جوړیږي چې نسب د مقر ته ثابت شي. لانه ځکه نسب معروف چې د يمنو من کوي ثبوته چې نسب د ماشوم د ثابت شي من غیر د خپل معروف پلار نه علاوه غیر ته یعنی مقر ته. دو قید بیان وشو وانما شرط تصدیق دام ویلو شرط دادی یا وانما شرط قدر مولا شرط کړو تصدیقه ماشوم هم تصدیق کوي. اصل کې دا مسله هدایت هغه ماشوم په باره کې د جزان نه تعبیر کولای شي نو هغه د خپل ځان پلاس کې قبضه کی نو کوئی د پلان کې زی مټیک ده. وانما شرط تصدیقه شرط کړو تصدیق د ماشوم
لانه فی ید نفسه ځکه ماشوم د خپل نفس په ید کې دی یعنی خپل قبضه کې دی اذ المسأله وضعها ځکه مسأله وضع شوې ده فی غلام هغه ماشوم مبارک يعبر عن نفسه چې ځان تعبیر کولای شي او کمی چې نشي هغه قصه تیر شوې ده بخلاف الصغير بخلاف د ماشوم کې هغه ماشوم چې ځان نه تعبیر نشي کولای علامه مر من قبل فی باب دعوى النسب من کتاب الدعوه لا تیر شوې ده البته مخکې راځي جی او کدا مقر مریض وي نه به هیڅ خبره نه ده مریض دین دی بیم کار کیږي ولا يمتنع دا ثبوت د نسب من کیږي بالمرض که مقر مریض وي وجب ویلی ولی ان النسب من الحوائج الاصليه دا حوائج اصليه نه برونو ویلیو مرض الموت کې کڅوک د دې اقرار کوم ټیک ده اوس دا چې کله دې سړي زوی جوړ شو نو د نورو زامنو په شان بددنه وارث جوړیږي نور ورثو سره به میراث کې شریک شي ويشارك الورثه دا زیبه د ورثو سره شریک شي په میراث کې وجه سره نسب چې ثابت شو میراث خپل راځي لانه لما ثبت هر کله چې ثابت شو نسب د ماشوم منه د مقرنا صار کالوارث دا په شان د وارث وګرځیدل المعروف معروف وارث په شان وګرځیدل فيشارك ورثه او باقي ورثو سره به شریک شي قال قدري مولا فرمای آسان دے کنا ويجوز اقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجه والمولى برغري انتهي اسانيو پیره وېما یو سره کې اقرار کوي چې دغه مبلار دی او هغه وی چاو دغه مور دا هغه وی چاو مورې ما دغه میزوی دی د خطیر شو یو زیما دغه می خزه دا هغه وی او خزه ما دغه می مولا دې زیات کړي ما یا ما ذات کړي مولا دوړو ته شامل له موته موتقتا وغه اقرار هغه تصدیق وکي چاو یما صحیح نسب ثابتيږي دي صورتونه کې اقرار ټیک دی سی وای ويجوز اقرار الرجل جائز دی اقرار د سړي بالوالدین د مور بلار په حق کې چې دغه می مور دغه می بلار دی والولد دغه می زوی دغه می لور ده والزوجه دغه می خزه ده والمولى دام یزاد شده غلام دی یزاد د آزاد شده غلام ما دې صورتونه کې ول اقرار ټیک دی لانه اقر بما ځکه اقرار د داسې شي کې چې بزان معنی لازمي بل چاته نقصان نه ور کوي يلزمه چې لزوم بزان راولي وليس فيه او بدی کې نشته تحمیل النسب علی الغیر بل چا باندې نسب نه ورړی چې مونږ وایو هغه تصدیق پکې بکار دی لکه راتن کې مسله کې ګوره دا خو د سړي مسله شو اوس خزه چې دا خزم والدین مبارک اقرار کولې شي دغه مې بلار دی دغه مې مور ده هغه به وایي تصدیق وکړي بس ټیک ده خوان مبارک هم کولې شي دغه مې خوان دی هغه به تصدیق وکړي او خوان یې موت کوم به ما لا مزيب میشي او خزم ویل شي دغه می آزاد شده غلام دی یا دغه زده د آزاد شده وینځما مولا می دی ټول ټیک دی البته ماشوم مبارک وي دا میزوی دی دا نه صحیح کیږي ځکه دی کې تحمیل النسب علی الغیر دی نسب مور له ثابتېږي که پلار له چې دا وي دا میزوی دی څه مطلب د دې ماشوم نسب زما خاوند ته ثابت دی نو نسب به بل ورړی نو خاوند که تصدیق وکړي ټیک ده که نه به دې کار نه کیږي پوه شو به ويقبل اقرار المرأة قبليك باقرار دخزي بالوالدين والزوج والمولى لما بينا من انه اقر بما يلزمه اقرار خو بدسي سكي چې بدمانه لازمي دلته بدي خزه لازمي ولا يقبل بالولد اقرار دخزي من قبليك لرزي ببارك لان فيه تحميل النسب ذاك بديك حمليك نسب للغير وهو الزوج اخوان لأن النسب منه ذاك نسب خاصل كده خاون نه ها الا يصدق هو الزوج سوسرتونه کې به د دې قرار ټکیږي چې دغه میزوی دی دغه ملور ده یو دا چې خاون تصدیق وکړي چې او خزه صحیح وي د دې زوی دی مانز ما زوی دی دویم دا چې د خزي او د خاون د نکاح چې د مشورې چې دا دواړه خزه او خاون دي او دا قابله چې دا کنه داینه خزه چی ماشوم پیدایش په وخت کې چې امداد کوي دغه خزه وی چاو د دې خزینه د ماشوم پیدا شو بس دیم کار وکړو ځکه چې د دینه پیدا شو نور خو فراش موجود دی الریډي دا خزه دغه خاون فراش دی نو فراش کې خو به خاون لدانی ضروری چی داوی وکي جواز مازوي دی بغیر د داوی نه د غزوی جوړیږي نو کې و دایونی ویل چې او جی دا د دې خزینه پیدا شو ما تیرې وېستو مثلا بس
نسب خاوند ته ثابت شو الا يصدقه الزوج مگر دا که خاوند تصدیق وکيو ولی لأن الحق له ذکر حق خاوند لدی ذکر نسب هغه ثابتيږي او تشهد بولادته قابله یا گواہی ورکی بولادت د دې ماشوم مانی وقابله خذا قابله داینا لأن قول القابلة في هذا مقبول قول القابلي بدي دسي مسلو کې مقبول لې مونږ ویلي بعيوب النساء کې یا شيء چې هغه باندې خزه ته صرف اطلاع کیږي هغه کې خزه قول مقبول وي شهادت کې ویلي وقد مر في الطلاق كم تیر شوی دا مسله طلاق كم تیر شوی دا لأن ثبوت النسب من الرجل خفي وهو الوطي ولا يقف عليه غيره فيقبل منه مجرد قولي وسبب ثبوت النسب من المرأة الولادة لقسيت رشبيدين وقد ذكرنا في إقرار المرأة أو خزك إقرار كي دام ذكر كري دي تفصيلا بكتاب الدعوة كي دوزي مخي ترشوي ولا بد من تصديقها ولا تصبوا يشولي مخي مسلو كي ما ويل كان سړی وای کدامي پلار دی دامي مور د دامي زوی دی دغه شان خزه وای ما ویل د چابه بارکه چې وی پلار مور زوی غلام مولا می دی نو داغه د طرف په تصدیق پکار دی ویلی مو کنه نو وی ولا بد من تصديقها ولا او ضروري دی تصدیق دغه مقر لهم ويصح التصديق في النسب بلا مساله یو سړي ویل پلانکیز ما پلار دی او مړ شو پلانکیز ما زوی دی او دا سړی مړ شو مقر او دغه مقر له د مرګ نه بس ویل او ټیک د پلار یما او ټیک د زوی یما ام سید ځکه نسب موت سره نه ختميږي که رسو تصدیق کوم ټیک ده پوه شو به وګوره ويصح التصديق سید بنسب کې بعد موت المقر پس د مرګ د مقر نه لأن النسب يبقى بعد الموت ځکه نسب باقی پاتې کیږي مرګ نه پسم وکذا يصح تصديق الزوجه یو سړی ویل پلانکې می خزا ده توجه جی او به سړی مړ شو دغه د من نه پس خزي ویلا او خزي ما به هم سیده ځکه د مرګ نه پسم زوجیت باقی وي عدت تیرې نه څه ماشوم کې پیدا شي عدت کې خاوند مړی ته منسوب کیږي نه څه د نکاح سره څه باقی نو که سړی مړ شي او خزه رستو یا او خزه ومه ټیک ده بس وکذا يصح تصديق زوجتي تصديق د زوجیم سیده چې د خاوند تصدیق وکي او خزه ما لأن حكم النكاح باق ځکه حکم د نکاح چې دا لا باقی دی عمدغه شان خاون ویلو د پلانک الټه کا خزي ویلو د پلانکې می خاون دی مقره خزوا او به خزه څه شو مړه اغه نه مرګ نه بس خاون ویلا او جی خاون یما نو بس زوجیت به ثابت شي پوه شو به امام سے بینه منی راضي ورلا وکذا دغه شان يصح د صاحبانو بنظمني صحیح کیږي تصدیق د زوج بعد موتها د خزي د موت نه بس وجه ولا څه بیانې بل وګورئ چې خاون مړ شي کنه خزه اقرار وکي دا مې خاون دی او خزه مړ شي ما نو دا خاون د خزي نه میراث وړي کني وړي میراث چې تی وړي دا د نسب دا د زوجیت بوجم دی نو معلومیږي مر نه بس مسرات شته دی لا نو که خاون وای چاو خاونې ما بس صحیح ده میراث هم توي شي لأن الارث زکه من احکامه دا د احکام نکاح نه دی او دا د موت نه بس هم جاری کیږي نو کاغه وای خزه مینه د مرګ نه بس وایم ټیک شو ځکه د نکاح احکام د مرګ نه بس جاری کیدي شي امام سی وای کنه دی مسله کې چې خزه وای خاون مې دی او خزه مړ شي او به داغه د مرګ نه پس خاون وای چې او خزه مې دی کې نه قبليږي وجه سره کله چې خزه مړ شي نکاح د خاون سره ختم شي دغه وجه خاون چې دی خزه نشي لمبوله د مړی غسل ورل نشي ورکوله نکاح ختم شوی البته خزه خاون له ورکول شي ځکه نکاح لا باقی ده خو چې خزه مړ شو نکاح ختم وعند ابي حنيفه رحمه الله لا يصح كخاون تصديق داغه د مر نفس کې نه صحیح کیږي ولې لئن النکاح چې د خزي په مرګ سره انقطع بالموت ختم شو موت سره ولهذا دغه وجد لا يحل له حلال نه د سړي د بار جایز نه د سړي د بار غسلها چې پس د مرګ د خزي نه خزي له غسل ورکین د نازم په نظمانه او که ژوندۍ او وتی کې او به ول غسل ورکی به کولې شي غسل دوران کې یو بیره چې غسل ولا ورکی او په واړی رواړی هدایت
بس به ورته بیړه وشي پس په د غسل خانه کې په بیا را شروع شي بیا یې وتښي او بیا کار هم اساني هر سلام دی بس ډېر خواري ماري هم نه غواړي سیده که نه لکه هدایته داسې مه کوه د اوسه خو بس کټ کې وتې کوه بس بیا دې سلام وي ته اوس هلته هم ورځې خو کار به هم دنه نه کېږي خو ځه کوم ځای ته ورسېدلو ولهذا دغه وجه لا يحل له حلال نه ده سړي دپاره چې غسل ورکړي ښځې ته هند ناز موږ په نظ باندې ولا یصح التصدیق لږ به وګورئ صاحبانو کوم دلیل پیش کړی و دا ښځه چې مړه شي خاوند ترېنه میراث وړي او دا اثرات د نکاح دي نو د دې په نتیجه کې که ښځه مړه شوه او خاوند وروسته ویل او ښځه مې ووه ټیک ده وایي داسې ویلي و که نه وایي دا خبره صحیح نه ده ښځې اقرار په ژوند کې کړی چې دا مې خاوند دی صحیح شو بیا ښځه مړه شوله نو مرګ نه پس میراث مسله شروع کېږي کله چې اقرار کوه وخت کې میراث مسله وه د خاوند چې تصدیق وکړو چې او ښځه مې ده د خاوند د تصدیق نه پس دا نکاح چې ثابتېږي دا د ښځې په اقرار ثابتېږي او اقرار یې په ژوند کې کړی و هغه وخت کې لا د میراث مسلې نه وي چې ژوندی به میراث مسلې وي نو میراث دلیل جوړول ټیک نه دي پته نه لګي پوه شوئ که نه ښځې اقرار کله کړی چې ژوندی وه داسې وه میراث کله جاري کېږي چې ښځه مړه شي بیا چې خاوند د ښځې د مرګ نه پس تصدیق وکړي چې د ښځې کوم اقرار کړی چې زه خاوند یم منم یې دا صحیح وایي نو د خاوند د تصدیق نه پس د دیو نکاح چې ده دا به منسوب کېږي چاته اقرار وقت ته او اقرار وقت کې ښځه ژوندی وه هلته د میراث قصې لا نه وي پوهېږئ پې که نه نو میراث دلیل نه شي جوړولی هغه کې خو میراث قصې لا نه وي رسې بي وګورئ ولا یصح التصدیق دا سړی چې تصدیق د ښځې کوي دا صحیح نه دی علی اعتبار الارث میراث په اعتبار سره لانه ځکه تصدیق د سړي دا معدوم ارث چې دی دا معدوم دی حالت الاقرار په حالت د اقرار کې خو ارث نه و حالت د اقرار کې ښځه ژوندی وه وانما یثبت دا اقرار د ارث چې و که نه کوم دی لا يشنسبن لأنه ذکر دا ارث دا معدوم په حالت د اقرار کې وانما يثبت بعد الموت او ارث خو منسوب کیږي ثابتېږي بعد الموت ثابتېږي او تصدیق سړی چې کله د ښځې تصدیق وکړي یستند دا منسوب کیږي له اول الاقرار اول اقرار ته د چې تصدیق وکړو نو څه ټیم ښځې اقرار کړی و ګویا هغه وخت کې وکړو هغه وخت کې خو لا د میراث قصې نه وي قال قدري مولا فرمای ومن اقر بنسب من غير الوالدين والولد نحو الاخ والعم لا يقبل اقراره في النسب برو ګورئ یو سړي اقرار د نسب وکړو خو والدین ولد د پاره نه دا نه چې پلار مې دی دا نه چې مور مې ده دا نه چې زوی مې دی لور مې دی بلکې سی ویل ورور مې دی سی ویل تره مې دی تره زوی مې دی سراجي مسله ده دلته د نسب اقرار اصل کې غیر د پاره کوي ورور مې دی نسب په پلار ور حملې چې د پلار زوی مې دی تره مې دی په نیکي ور حملې دا که نه دی نو دې قصه کې ګورئ ومن اقر بنسب من غیر الوالدین څوک چې اقرار د نسب وکړي د مور او پلار نه علاوه د ولد نه علاوه لکه د اخ د پاره وکړي عم د پاره نو بس حکم دار دا اقرارونه نه قبلېږي ځکه دې کې تحمیل النسب على الغیر دی لا يقبل اقراره في النسب كما قبليږي لان فيه ذکر بدی کې حمل النسب حملېږي نسب بغیر باندې فإن كان له وارث معروف لنډ دادا چې ول ورور مې نو مطلب څه دی د پلار زوی مې دی کنه نو لنډ دادا د مقر ته نسب ثابت نشو ځکه پلار ته ثابت دی نو به نو که د مقر معروف وارث وو دا مقر مړ شو مثلا او د بل ورو مقه به میراث وړي دا یو به نه وړي نه رسې په فإن كان كشريو له د مقر د بار وارث معروف قريب او بعيد کچری قریب او ک بعید ذوی الارحام نو فهو ولا بالميراث هغه بولای په میراث کې نه چانه من المقر لهونه دا مقر له بالنسب على الغير ده کله دا خاتم نمبر کې ده کزین کې می شراجی کې موږ لس ویلو کنه ذوی الفروز ته به ورکو عصبه نسبیه ته به ورکو عصبه سببیه ته به ورکو به وسلرم کې سبب کې نسب جاری کو پنځم کې رد بکو شپږم کې ذوی الارحام وم کې مولا الموالات اتم کې مقر له بالنسب على الغير ده اور لیټ ده
علم دې کنه ان ذوی الارحام نم شاته دي دغه وارث معروف که قریب او که بعید دا به اولای به میراث کې د مقرلونه لانه زکه چې مقر الزما ورور دی نه د مقر سره خو نسب نه ثابتېږي کنه نه ثابتېږي نو وی لانه ولما لم يثبت نسب ورکله چې ثابت نشو نسب د مقر له منه د مقر نه نو دغه مقر له چې دی دا د نور ورثو سره مقابل نه جوړیږي مزاحم او قریبي دي لا يزاحم الوارث المعروفه د معروف وارث سره مزاحم نه جوړیږي نو هغه سره میراث کې نه شریکيږي ها کچره نور ورثه نو داولني وواړه نو ذوی الفروز نو عصبا نسبی سببی سبب کې نسب ارد نه کېدو ذوی الارحام نو مول الموالات نو بس به ټیک دی به بدل ورکو مقر له بالنسب على الغير غیر بر خپل بنځ شرایط مو وان لم يكن كشرنو له د مقر د بار وارث نو استحق المقر له د مقر له بالنسب الى الغربه مستحق جوړیږي میراث او د مقر د میراث لان له ذکر مقر د بار ولایت وسوال لري چلکا مقر نو ولی میراث وړي وایسل کې دو شي نه کوي یو دا نسب ثابتي غیر لا هغه نه ثابتيږي او یو خپل مال کې څوک وارث جوړي هغه کې ولایت شته جوړولې شي نه بهږي خبره باندې څه شي نه دي دوا چې دا می ورور دی نه دي کې دوه خبره ثابتول غواړي یو د پلار زوی می دی د پلار تصدیق نه غیر دانه کیږي او دویم د خپل میراث کې مستحق جوړول دي خپل مال لیکول شي غيږي لأن لو ذکر مقر د بار ولایت تصرف شته فی مال نفسه خپل مال کې انداده مل وارث کله چې معروف وارث نوي د غشان مدیون د غریم نوي الا ترى تنګوري ان له د مقر د بار جایز ده ملي یو سره دا کولې شي کنه چې د خپل مال وصیت چالو کی چې کله نور ورثنی به جميع المال وصیت هم کولې شي ولی څوک شته نه خپل مال د تصرف کولې اګه نور ورثوي به سلس پورې کولې شي ان له مقر د بار جایز ده یوسیا چې وصیت وکي به جميع پټول مال باندې د ادم الوارث کله چې وارث نه یو کوي نو به سلس پورې کولې شي نو دا چاره باره چې وصیت کو فیستحق جميع المال لټول مال مستحق جوړيږي و ان لم يثبت نسبه منه اگر که بس خبري ته بس راوړي دی عبارت کې اوس مې چې کوم ویلو فیستحق لندن دغه مقر له رواړو مقر له کا دغه مقر له مستحق جوړيږي د ټول مال و ان لم يثبت اگر که ثابت نشي نسب د مقر له منه ددنه ځکه دا خو ورور مې ده نسب ثابت نشو به هغه میراث وړي ولیک نسب ځکه نه ثابتيږي چې نسب اقرار غیر لکړی دی او غیر معنی خو داغه د تصدیق نه غیر ورمنل نه شو لما فيه ځکه بده نسب کې من حمل النسب نسب حملولو ثبوت نسب کې وایا نسب ځکه نه ثابتيږي ځکه بده کې حمل کول د نسب دی بغیر معنی وليست هذه وصيه حقيقه الګ دامي ورور دی حقیقت کې ګوره وصیت هم نه دی کا سم نه دی دا وصیت کې یو مسله ده ان شاء الله موږ لپاره شي ماته متوجه شي کله چې یو سره د سلس نه زیات د چاره بار وصیت وکي صرف سلس کې نافذيږي دا څه ده کنه او قبل سلس وکي د سل نه زیات نه به دواړه په سلس کې شریک دا قدري مسله ده ښا الګ ازما مال زما د مر نه پس پلان کې لا ټول ور کوي صرف څومره کې بنافذيږي سلس کې او بل یاد کو دل نیم ور کوي دلته حکم دی صرف سلس برولو دوړو کې به نیمو سلس برولو دوړو کې به څه کو تاسو پوه شئ اوس وای دا مسله چې موږ کوم کوو چې دا زما ورور دی دا سید وصیت په حکم کې دا په احکاماتو کې خو وصیت نه دی پلان کې زما ورور دی دا وصیت نه دی ولې نه دی وځوښه سړي ول دا زما ورور دی انور وارث ورثه نشته میراث ټول غوري کني وړي کنه خو کدی نه پس ویل چې پلان کې د بارز وصیت کوم بل کسيات کی د سلس مال یا د ټول مال نو حکم دار د سلس مال یا ټول مال چاره پر وصیت کړي مال باقله ور کوي دا مقر له په پریدو نو کدا د وصیت په حکم کې نو وختي ما تاسو مسله ویلا چې چا دوه کسانو د پر رسول سلس نزيد وصیت کې دواړه بینیمه هرن کې دلته نیمول نشته نو معلومیږي د وصیت په حکم کې مکمل وصیت نه دی پوه شولې په وختي می مسله څه کړی و یو د بارم د سلس مال یا د زیات وصیت وکي بل بارے مو کې نو دواړه په سلس کې
شریک وي او دلته ویل ورور مې دی نو کل مال د شو کنه خو کې به بس ویل پلان کې له وصیت کوم د ثلث مال یا د زید نو هغه ټول بر موسی له چې چا د بر وصیت کو دی مقر له نه کټ کیږي نو که د وصیت په معنی کې وکړه شریک وي ورسره نه رسي به وګورئ وليست هذه وصيه حقيقه حتى ان من اقر باخ څوک چې اقرار د ورور وکي ثم اوصى لاخر او ببل بر وصیت وکي بجميع ماله د ټول مال كان للموسى له دبد موسى له نو كان للموسى له ثلث جميع المال موسى له دبر بوي ثلث جميع المال د ټول مال ثلث نو ولو كان الاول وصيه کدا ولنه چې ورور مې دی غیا دی کغه وصیت وي کغه څه وي نو پکار دا د لشترکا هغه ورور او د موسی له شریک وي نصفین نیم یو نیم بل خسره د ثلث مال یا کورسن وی کل مال بنی می وغسه نیم با بل غسته نو په ډول کې د ورور مې د وصیت عین وصیت نه دی دا البته لکنه بمنزلته په منزله د وصیت دی په منزله د چا دی څنګه د نور خبره کوي حتى لو اقر في مرضه بيقين یو سړي مرض موت کې ول پلان کې مې ورور دی ور وصیت احکام په جاری کیږي سم دی ورور مې دی او هغه اقرار کو ټیک د زړه د ورور یما صحیح شو به رست ویل کنه چې مقر ویل به ما ورور نه دی قرابت نه بس انکار وکړو نو پس ختميږي نکه دا د وصیت بشان شو ځکه څوک چاره بر وصیت وکي او به مرګ نه مخکې موسی وصیت ختمولې شي نه د وصیت بشان دی ګوره ختمولې شي ختمې کو کدا نسب بشان و به نه ختمې درو نسب چې به ثابت شي به ختميږي نه تاسو په خبره پیږئ کنه مونږ ول د وصیت په حکم کې دی او دا غي دا نتیجه ده چې واپس اقرار پرې دی رجوع کوي کولای شي وګوره حتی لو اقر فی مرضه یو سړی په مرض موت کې اقرار وکي بیا خند پلان کې مې ورور دی وصدقه المقر له تصدیق مو کې چا ورور ایمان ثم انكر المقر برست مقر اقرار وکي انکار وکي قرابته د قرابت معنا ورور مې نه دی صحیح او باغینه پس به چاره بار وصیت وکي زما مال غلا ورکې ټول باغله ورک وبل دا ختم شو ثم اوصى بماله به مقر وصیت د خپل مال وکي کله ټول لانسان بل چاره بارانو کان المال دا ټول مال به چیل المصالحه ته به ورکو او کوسیت یې ونکړل نو د مال به بیت المال کې جمع کولند دا د غورور لبه ولا نو ورکو ځکه چې د اقرار کړي و بس دي رجوع کړي و او د اقرار په حکم د وصیت کې د رجوع په کار کوي ویګو ولو لم یوسیو کوسیت نو کړي له حدین د پارا کان د مال د بیت المال لبه ورکو لند دا لئن رجوع صحيح رجوع د سيده بمنزله الرجوع يعني الوصيه هغه بشان شو لان النسب هلك رجوع ولې سي کې نسب کې خروجو نه سي کېږي نسب کله ثابت شوی یار د خورور ویلې د ورور مې دی د بلار ته نسب ثابت او تصدیق خو هغه نه دی کړی نسب نه دی ثابت ځکه نسب نه دی ثابت فبطل الاقرار باطل قال قدري مولا فرمایي ومن مات ابوه فاقر باخ لم يثبت نسبه اخي مرو ګوري یو سړي پلار مړ شو توجه جی او به د کسویل پلان کې می ورور دی او پلار یې مړ دی اوس نو دلته هم دوه خبرې دي یو دا چې د پلار میزوی دی خو ثابت نشو ځکه پلار مړ دی هغه تصدیق کولای نشي مړ دی نو دا خبره خو ثابت نشو لکنه تحمیل النسب علی الغیر دی ثابت نشو دویم دا چې ما سره میراث کې شریک دی او دا مال د دې کې تصرف کولای شي ځان سره میراث کې شریک کولای شي څو خبرې شو دوا د پلار میزوی دی میراث کې شریک دی نو اوله ثابت نشو او دا بل به ثابت شي میراث کې شریک شو اگر ګوروري حقیقت کې نشو ومن ما تابو د چا چې بلار مل شي فقر بخن به اقرار د ورور وکیل لم يثبت نسبتي نسب اخي نسب د وروري لما بينا ذکر کې حمل النسب على الغير دی البته ويشاركه د مقرلو بشریک شور سره په میراث کې لئن اقراره دا اقرار چې مولا سیب تضمن شيئين څو شيئين ولر متضمنو یو حمل النسب على الغير حمل النسب وایا حمل النسب شيئا بدلك حمل کول د نسب بغیر معنی یو ولا ولایت له علیه او ولایت مقل نشتري بدی چې نسب بغیر حمل کی او دویم سره ول اشتراک فی المال ځان سره مال کې شریک ول ولو دی مقر
دا حق شته فيه چې ځان سره مال کې شریک کی ولهو فيه ولایت او د دې مقر په دې مسله کې چې مال کې شریک کی دي کې ولایت شته فیثبت نو اشتراک فی المال بثابت شي کل مشتری تاسو پیږي کنه لکه مشتری د سی وی توجه ما د یوسف نه غلام واخستو او به می ویل زه مشتری ما چې دا غلام یوسف آزاد کړي وو نسل کې زه دوه خبرې کوم دا غلام آزاد دی یو یوسف چې مانه کې می پیسې خستې دي آزاد یې ربانه را خرڅ کړي دي ا پیسې حق نه کیږي دی واپس راکی څو خبرې شوي غلام آزاد دی یو پیسې دی واپس راکی دوا نو یو کې خو به خبره نه منل شي چې پیسې دی واپس راکی ځکه هغه انکار کوي بیا شوی برې دی هدي بلکې به منل شي غلام دی آزاد شو ذکر زوس نه رسې په لکه مشتری اذا اقر کله چې اقرار وکړي علی البایع باندې بلت چې د غلام آزاد کړي د مشترا غلام لم يقبل اقرار او اقرار بنه قبلېږي د مشتری علیه په بایع باندې حتی لا يرجع ترجه مشتری ورجون شکوي علیه په بایع بالثمن د ثمنو ذکر اقرار دی بغیر حجت قاصره دی ولكن دمر خبره د مشتری چې دی يقبل في حق الاتق د اقرار وقبلېږي په حق ده ولكنه دا اقرار د مشتری چې دی د سیوایه يقبل دا وقبلېږي په حق ده تک غلام بازار چې د مشتری دی طرفه قال امام محمد فرمای رحمه الله ومن مات وترك ابنين وله على اخر لکبر وګورئ یو سړی وفات شو یو پیری وېما دوه زامنې دي او دغه سړی په حساب باندې 100 روپۍ قرض وو یو زی ویجی زما د منګ د پلار مرحوم چې کوم مقروض وکنه یې سب 100 روپۍ قرض ما څو یاد کړی خپل واده ماتو مبه وېما یو سړی وفات شو دوه زامنې وو او د دې سړي په یوسف باندې 100 روپۍ قرض وو یو زی بګي ویل چې زمنګ مرحوم بلار 50 روپۍ وصول کړي وي او بل انکار وکړي چې نه وی وصول کړي اوس حکمداري دغه 50 روپۍ به د مقروض نه واخیستل شي او چا چې انکار کړي دی د وصولې مقله بټولې ورکو چا چې اقرار کړي بلار وصول کړي هغه لاړې بس قصه ختم شوه هغه د خپل یې اقرار غیر د پاره وکړ زوس پوه شوي به وګورئ ومن مات تکمل شي وترک ابنین دو زمن بریدي وله ولا اخره د سحال کې چې د غمړي په بل چا باندې 100 درهم وي فقر احدهما بده زمانو کې یو اقرار وکي ان ابا او چې من بلار چو قبضه منها قبضه کړیو د غزر سل ربونه 50 50 قبضه کړیو لا شيء للمقر اوس بده مقر ته څنګه ملاويږي ولل اخر 50 او بل ته بسو ملاويږي 50 ولل هذا اقرار بالدين على الميت دا اقرار اصل کې د دین دی په مړی باندې لکه په مړی څنګه د دین اقرار دی یار دلته خو د مړی قرضه په حساب ده او کتاب کې څه وایي چې مړی باندې د قرضې اقرار دی به من قرضه کې دا ویلو یو ورځ دوه مخ کې کسا زین کی د چې حساب لکه قرضه ورکه مزر روپۍ به څو وخت پس د حساب نه د قرضه وصولو ما د اصل کې حساب مال قرضه راکې اوبه دغه نه پس منګه مقاصات کو قصاص کو چې ستاغه پما پوری او زماغه پتا پوری بس حساب ختم کوی ټیک ده نه رسې ویلې مو کنه نو ګوره دا وایي چې زمنګ بلار 50 وصول کړي وي څه مطلب دغه مقروض مدیون زمنګ بلار له 50 قرضه ور کړي و دا مطلب شو نه رسې لأن الاستيفاء چې دا قرضه وصولول دا خو کله کېږي انما يكون بقبض مضمون دا لکېږي چې کومه قبضه سړی وکړي که نه داین دا قبضه مضمونه وي څه مطلب مضمونه وي ګویا چې هغه مدیون ولا خپل ذاتی مال ورکو د دې داین په قبضه کې هغه مضمون دی که هلاک شو قرض ختمېږي رسئ که نه رسئ دا ضمانت نه دی نو فایده کذبه اخوه کله چې د ده تکذیب ورور وکړو چې بهی زموږ پلار نه دي وصول کړي نو اوس د ده خو اقرار له خو به اعتبار ورکوو نو استغرق الدین دا کم دی چې په پلار ثابت کو په خپل مړي باندې ته به قصه خور باندې ګډه وډه نه شوه یاره پلار یې 50 وصول کړي دي ما تاسو ته ویل قرضه وصولولم قرضه اخیستلي نو پلار باندې اقرار وکړو که نه او د پلار پیسې خو دې ورته راغلې وي نو په ځان اقرار وکړو 50 ما وصول کړي داسې شوه او بل خو یې نه مني فاذا كذبوا اخوه استغرق الدين نو دین براونی سی نصیب و ویسه ده
وإذا دي سي دينه بس ده قصة ختمة. كما هو المذهب عندنا ده مذهب هم دي غاية الأمر أنه ما تصادق على كون المغوذي. وليس بدأ اعتراض جواب كي اعتراض داري چالکا دوڑا خو بدی کی اتفاق دی چې لکه میراث من شریک دی اشتراک شته. مطلب یو وی چې 100 روپۍ په دغه مدیون زما د پلار پوری دي او بل وی 50 په پوری دي. نو بدی کې شریک شو کنه شو چې په مدیون قرض دی کم شریک شو کنه بغیر د چې روزي روپۍ نیمه نیمه دي کی کنه نه رسي. جواب داري مونږ چې تاسو ماته لګ متوجي شي دا یو چیرې دا کم شي اقرار نه کوي به خپل 50 روپۍ وصول کی کنه قابل شو صحیح شو. وس ورته دا بل وای تاسو ماته لګ متوجي شي دا چې ویلي پلار منګه 50 وصول کړي وي دا ورته وای چې بای اورور دا کمی 50 روپۍ ته وصول کړي دي کینی می مال راکا ځکه زمنګ د پلار پیسې دي نیمه ستاري نیمه زما 50 روپۍ به والی وای ویلی کړه. دا منکر چې دا قابض دا به واپس مقروض لال شي چې بای ما خو اقرار نه دی کړی چې ته دې ستان از ما بل رسول کړی دا لہذا 25 روپۍ ما ته 50 روپۍ ما ته خپل برابر کا 25 خو هغه واخلې نو 25 نور راکوا ځکه زما دا خدای چې زما بل پتا سل پوری دي 25 نور راکوا ابه به راکی نه رسې به منکر لوي ورکی دغه 50 برابر شوي خداغه نه څولاړي مقروض نه 75 لاړي واپس بدل راشي دا چې اقرار کړي 50 واپس راکوا نه کوي تا خو اقرار کړی دی چې به 50 د بل رسول کړي و به تیری به بدا بیل ال شي هغه منکر ته وي 50 دی وصول کړي 25 راکوا زر کوي هغه به زی غریم ته وي ما ته 50 برابر کې 25 راکوا هغه به غریم به راځي دی منکر ته وي 25 راکوا نو بس دقه کار به شروع او قیامت به پیراشي. مدینه کدا دا چې بس دغه منکر ته 50 برابر شي او چې اقرار کړي هغه قصه ختم شي نه رسي به. وګورئ غايه الامر داري انهما مقر و منکر دواړه تصادقا تصدیق کوي علی کون المقبوض مشترکه دا 50 روپۍ چې دی ورا حاصل کړلې دا شریک دی بینهما صحیح شو کنه 50 شریک دي لیکن واور بسي لكن المقر چې بلارم 50 وصول کړي وي لو رجع على القابض کبدی بل ورور باندې رجوع کی چې 25 تراکا بشین څومره امتوالی لرجع القابض هغه بل ورور قابض چې دی او رجوع بس په غریم معنی کوي مدیون معنی نه پیږي به ویږي کنه چلک روپۍ ماته برابر کا به ورجع الغریم به رجوع کوي په مقر باندې تا اقرار کړي واپس راکوا فیودی الى الدور چاته متادی شي دورته پوه شو یو دغه سیدانه